أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. سورة بقرہ دویم سپارہ 236 نمبر آیات تے. دے آیاتنو کی دا طلاق او دا مہر مسئلہ بیانی گی. دا طلاق او دا مہر او دا صحبت پا لحاظ باندے دے کے سلور صورتن جوڑی گی. دا دو حکم پا دے آیات کے بیان شوے دے. یو دا کہ مہر مقرر شوی ندے او صحبت او خلوت ہم ندے راغلے. مہر ندے مقرر شوی، خلوت او صحبت ندے راغلے. دویم مہر مقرر شوی دے او صحبت او خلوت ندے راغلے. او دریم صورت دارے کہ مہر مقرر شوی دے او صحبت ہم شوی دے. پا دے صورت کے پورا مہر باور کئی. او سلورم صورت دارے کہ مہر مقرر شوی ندے او صحبت یا خلوت شوی دے او داغے نا پس طلاق ورکڑے دے. نو پا دے صورت کے مہر مثل با ورکی گی. مہر مثل دیتا ہوئی کہ دا دے زنانا بلا خور وعدے شوی دا غیل سمر مہر ورکڑی شوی دے، یا دا ترلوری دا غیل سمر مہر دے اقمر و مہر بدیلم ورکڑی شی. نو پا دے آیات کے دارم بنی دو صورتنو حکم بیان شوی دے. کہ مہر مقرر شوی ندے او خلوت صحیحہ یا صحبت ندے راغلے او طلاق ورکڑے شو.
یعنی کویژدن کې نکاح شوې ده او دا ښځه د خاوند کور ته لاتلې نه ده او طلاق ورته ورکړی شو، مهر یې نه دی مقرر کړی، نکاح یې شوې ده، رخصتي نه ده شوې، نو چې طلاق یې ورکړ نو دې سړي باندې د ښځې مهر واجب نه دی. دا سړی به دې ښځې له یو فایده ورکي او هغه فایده کم از کم یو جوړه جامې دې وله واخلي او رخصت دې ورکي. د دغې فایدې ورکولو خاص مقدار شریعت مقرر کړی نه دی. د سړي د وس مناسب فایده به ورکوي، نو که سړی مالدارو د خپل وس مناسب ډېره فایده دې ورکي، ښه جوړه دې وله واخلي، او که سړی غریبو نو د خپل غریبۍ مناسب جوړه جامې دې وله واخلي. نو سړی به د خپل حیثیت مطابق دې ښځې ته فایده ورکوي. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ هغه یوې بیبي سره نکاح کړې وه او بیا ورته طلاق ورکړ، رخصتي نه وه شوې او طلاق یې ورکړ. نو دې بیبي ته حسن رضی اللہ تعالی عنہ 100,000 روپے ورکړلې. د هغې وخت 100,000 روپے ډېر شو. قاضی شریح یو تابعی دی، د دقه شانتې نکاح کړې وه، رخصتي نه وه شوې او طلاق یې ورکړ، 500 درهمه بیبي ته یې ورکړله. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی کم از کم یو جوړه جامې دې ورکي، د خپل وس مناسب یو جوړه جامې دا د خپلې بیبي له ورکي او رخصت به کي. دا چې نکاح شوې ده، رخصتي نه ده شوې، خلوت و صحبت نه دی شوې او طلاق یې ورکړ، نو مهر نشته، خو سړی دې د خپل وس مناسب ښځې ته فایده ورکي چې کم از کم مقدار د هغې یو جوړه جامې د وس مناسب دي. او که زیات وس الله چاله ورکړي چې څونه ډېر څه ورکوي ورلیکي. دویم صورت په دې دی کې دا دی چې مهر مقرر شوی دی، مهر مقرر دی او رخصتی نه ده شوی، ښځې خاوند یو بل سره لیدل ملاقات نه دی شوی او طلاق یې ورکړ، نو چې څومره مهر یې مقرر کړی دی د هغې نیم به دې ښځې ته ورکي، نیم خاوند ته پاتې شو. البته که دا زنانه وایي چې ما نه څه اخیستې دي و تش نوم باندې یو نکاح مې ورسره شوی ده او طلاق یې راکړه، زه ترې دا نیم هم نه اخلم، ما وربخلی دی. چې وربخلی دی نو بس معاف شو سړي ته. الا ان یعفونا او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، دې آیات نه معلومیږي که دا ښځه معافي کوي او دا نیم مهر ورته وربخي نو ډېره ښه ده، یا که دا سړی وایي اسم زما په نوم شوې ده نو نیم مهر نه ټول مهر به وله ورکم، نو که ټول یې وله ورکه لا ښه شوله. نو که سړي احسان وکړه ټول مهر یې ورکه ډېره ښه، که ښځې احسان وکړه وی نیم مې کېږي دا نیم مې هم در وبخه. د عربو
عام عادت داو چې واده به وشو نو د واده په موقع باندې به پوره مہر ورکو، د واده په موقع پوره مہر. نو چې د واده په موقع پوره مہر ورک او لا د دوی یو بل سره ملاقات نه دی شوی، نو دا نیم مہر ته دا سړی غواړي چې ما خو درکړی د نیم مہر واپس راکا. نو کدی دا نیم مہر او نه غواړي معافیو کی او یعفو الذی بیده عقدۃ النکاح، دی ورته دغه نیمم پرې چې دا ټول ستا شو. نو د نیم د واپسې حق د ده وو، خو ده یې خاطر وکړ ورته ټول پرېښود. دا هم داسې لکه چې معاف یې کړ. نو معاف کول افضل دي او تقوا ته نږدې دي. بیده عقدۃ النکاح، الذی بیده عقدۃ النکاح، هغه کس چې د هغه په لاس کې غوټه د نکاح ده، د تړلو پرانستلو اختیار ورسره دی، نو هغه خاوند دی. دا تفسیر پیغمبر علیہ السلام کړی دی. ولی عقدۃ النکاح الزوج، دا عقدہ نکاح مالک خاوند دی. چې نکاح مکمل شي نو دا نکاح برقرار ساتل د خاوند اختیار دی. دا نکاح ختمول دا د خاوند اختیار دی. بیا پکې د ښځې اختیار نشته. د نکاح تړلو نه مخکې خو د ښځې اختیار شته چې تپوس کېږي چې د فلاني سره ستا نکاح کو اجازت دی وی او نو وبشي نکاح، که ورته فلاني سره ستا نکاح کو اجازت دی وی نه، هېڅوک هم نشي کولی. اختیار مخکې شته، خو چې کله دې اختیار استعمال که او د خاوند نکاح کې راله نو بیا د خاوند اختیار دی چې دا په نکاح کې ساتي هم او که طلاق ورکوي هم، بیا د ښځې اختیار ختم شو. نو الذي بیده عقدۃ النکاح د دې نه مراد خاوند دی. لا جناح علیکم، نشتر پتاسو باندې گناہ، ان طلقتم النساء، کچر تاسو طلاق ورکے بیبیانو تا، لا جناح علیکم پتاسو باندې ہس گناہ نشترے، مواخذہ در باندې نشترے د مہر، لا جناح علیکم د مہر گناہ او مواخذہ و گرفت در باندې نشترے. ان طلقتم النساء، کچر تاسو طلاق ورک بیبیانو تا، ما لم تمسوهن، ترسو چه تاسو مسکڑی نوی دوی لرا، لاسم وروڑی نوی، او تفرضو لهن فریضہ، او تاسو مقرر کری نوی دوی دا پارا مہر، او تفرضو لهن، یا تاسو نی مقرر کری دوی دا پارا فریضتا مہر. نو پتاسو دا مہر پبارک مواخذہ نشترے. طلاق امور کا مہر ہم نے مقرر کرے اور رخصتی نہ شوی لاس ہم نے وروڑے. ومتعوهن، فیدہ ورکے دی بیبیانو تا. پدے صورت کے طلاق قبل الدخول لے نو فیدہ و تورسوے. علی الموسع قدره، پمالدار باندې داغه د طاقت مناسب فیدہ رسول لی. علی الموسع قدره، پمالدار داغه د وس مناسب، وعلی المقتر قدره، او پا غریب باندې داغه د وس مناسب. غریب دے د خپل وس مناسب پیدا ورکی جوڑا جامے، مالدار د خپل وس مناسب.
متاعا بالمعروف دا فیدہ ورکول دی پا نیک طریقہ باندے، دا فیدہ رسول دا قید موافق دی. متاعا بالمعروف پا معروف طریقہ باندے فیدہ ورکول دی، حقا علی المحسنین لازم دی دا پنیکی کون کو باندے، حقا واجب دی و لازم دی علی المحسنین پا احسان کون کے پنیکی کون کی باندے، پا طول مسلمانانو باندے. دا سے صورت چی پیخشی نو فیدہ ورکول پہ لازم دی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ کچر طلاق ورک تاسو بی بیانو تا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ کچر تاسو طلاق ورک خپلو بی بیانو تا، من قبل ان تمسوهن مخکد دین چی مسکے تاسو دوی لرا، وقد فرضتم لهن فریضتا او پا تحقیق سر تاسو مقرر کری وی دوی دا پارا مہر. طلاق ورک و طلاق قبل الدخول لے و مہر مقرر لے. فنصف ما فرضتم پس لازم نے پتا سو بانے نیم دا اغی مہر چم مقرر کرے لے، جسونا مہر مقرر لے نو نیم مہر با بی بی دا ورکی. الا ان یعفونا مگر کدی بی بیانو دا نیم مہرم در اوبخ، او یعفو الذی یا معافی اکرل اغکس بیدیہی عقدت النکاح چی پلاس داغ کے اختیار دا نکاح دے چا خاون دے، نو کہ اغا معافی اکرل نیم مہر کے دوے ٹول واخلا نو دیر خدا. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى معافی کول ستاسو اقرب دیر نزدی دیر للتقوى پرہیزگار ایتا، کہ خزا معافیو کی دا پرہیزگار ایتا نزدی دا چی نیم مہر مکی گی ناخلم ٹول میں درو بخو، کہ سڑے معافیو کی نیم مہر دکی گی ٹول واخلا نو دا اقرب للتقوى پرہیزگار ایتا نزدی دی. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ما اے روے احسان کول پخپل ما بین کی، یو بل سر احسان کول ما اے روے. ان اللہ بے شک اللہ پاک بما تعملون بصیر پا اغی عملون باندے چی تاسوی کوئے بصیر لدن کرے. حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى حافظوا علی الصلوات حفاظت کوے تاسو علی الصلوات دا طول منزنو، والصلاة الوسطى خصوصا دا منزمی منز، وقوموا للہ قانتین ادرے گے اللہ پاکتا پا عاجزے و پا ادب باندے. مخ کے دا طلاق مسئلے ذکر شوی، رست نور مسئلے دا طلاق را روانی دی احکام ذکر کی گی، منز کے دا مانزہ حکم بیان شو. اشارہ پا کے دیتا دا کہ مقصود اصلی اللہ طرف تا توجہ کولی، او دا معاشری چی کم آداب دی کم معاملات دی داغے احکام نو دا نور و مصلحتن علاوہ اللہ طرف تا توجہ کول او اللہ طرف تا توجہ کی ترقی حاصل دل دام یو فیدے دا کہ معاملات دے درست وی، معاشرہ کے یو بل سر تعلق دے خوی نو یو فیدہ دادا جستا با توجہ الاللہ مضبوط وی او دے کے بتا ترقی ملاوی. نو چے خدائی احکام امنے او عمل پہ اوکے نو توجہ بدے برابر شی، او پدے کے حقوق اللہ با ادا کی گی، حقوق العباد با ہم ادا کی گی، نو توجہ دے برابر دا. او چے کل حقوق اللہ
او حقوق العباد در نه ضایع کېږي نو ته به څه الله ته نږدې شي، ستا به څه توجه الله ته برابر شي، بې توجهي به دې راشي. نو د مانځه حکم راغی چې مونځ کوه، په دې مانځه توجه الله ته برابر کا، معاملات دې درست کا. نو د احکامو په منځ کې د مانځه حکم راغی. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حفاظت د ټولو منځونو کوه، خصوصا د منځمي منځ حفاظت ډېر وکړه. دا منځمي منځ د مازدیګر منځ دی، د سحر او د ماسپښین دا د ورځې منځونه ته یو وخته کا، د ماښام او د ماسخوتن د شپې منځونه ته بله وخته کا. یو خواته دوه منځونه د ورځې دي، بل طرف ته دوه منځونه د شپې دي، نو مازدیګر منځ منځمي منځ شو. د مازدیګر ټیم د دنیا د کاروبار په لحاظ باندې اهم ترین وخت دی. دکاندار هغه هم تادی کوي چې شپه را روانه ده، اوسه پورې څه سودا هم خرڅه کړې نه ده، او دې وخت کې لږ بیدارېدل پکار دي چې سودا خرڅه کړو. ټوله ورځ کار نه دی شوی. ګاک وایي اوس به شپه شي دکانونه به بند شي، هله سودا زر زر وکړه. نو د ګاک دپاره هم اهم ټیم دی او د دکاندار دپاره هم. او د آخرت په لحاظ باندې هم د مازدیګر ټیم اهم ترین وقت دی. د مازدیګر په مانځه کې د فرشتو شفټونه بدلیږي. دروازه چې کومه فرشتو ډیوټي وکړله، هغه فرشتې د مازدیګر په مانځه کې رخصت شي. دوی چې رخصتیږي نو دا بنده په مانځه کې دی، نو په رجسټر کې ځان سره ولیږي، یا الله چې موږ رخصتېدو نو ستا دا فلانې بنده دی په مانځه کې و. نو د کومو فرشتو چې د شپې ډیوټي ده هغوی مازدیګر مانځه کې حاضرې شوي، هغوی په رجسټر کې اول ولیکي یا الله چې موږ ورلو ستا فلانې بنده په مانځه کې و. نو د مازدیګر په مانځه کې شفټونه بدلیږي او د دوو رجسټرو کې د یو منځګزار منځ ولیکلی شو. نو د مازدیګر ټیم دا د ذکر فکر او د دعاګانو دپاره هم اهم ترین وخت دی. د وظیفو دپاره، د الله د یاد دپاره د مازدیګر ټیم داسې ټیم دی چې ډېر اهمیت لري. او دقه شانتې د سحر منځ هم په هغې کې هم په دوو رجسټرو کې حاضري لګي. د فرشتو ډلې د سحر په مانځه کې دواړه یو بل سره یو ځای کېږي. د مازدیګر منځ چې د چا نه فوت شو، لکه چې د ده مال حال ټول هلاک شو، د مازدیګر منځ چې یو بنده نه بغیر د عذر شرعي پاتې شو، لکه چې د ده مال حال ټول تباه و برباد شو. نو ټول مال حال تباه کېدل، برباد کېدل، په دې به څومره یو سړي ته غم او درد رسېږي. نو چې چا نه مازدیګر منځ قضا شو نو دقه به دی غمجن شي. هر یو منځ پاتې کېدل په دې پکار دي چې بنده خفه شي. پخوا زمانه داسې وه چې چا نه به تکبیر فوت شو، منځ پاتې کېدل نه، تکبیر اولا به ترې نه فوت شو، نو هغه به 3 ورځې ناست و، خلک به راتلل لکه چې مړی شوي دی او دعا له وله راځي چې نور دی خدای خیر کړي او تا نه پرون تکبیر پاتې شوی دی او خدای دې نور د داسې تکلیفونو نه بچ کا، نو دعا له به وله خلک راتلل. اوس د خلکو نه منځونه پاتې کېږي، نه خپله پروا شته او نه وله څوک عذر خوایله راځي.
نحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، حفاظت کوے دا طول منزنو، والصلاة الوسطى او دا منزمی منزخا مخا حفاظتو کے. دا خندق پا جہاد کے، غزوہ خندق کے دا پیغمبر علیہ السلام او دا کافر و مختیا شویوا. مدینہ منورہ کے صحابہ کرام و پیغمبر علیہ السلام طولو او یو طرف تا یو لوی خندق کنستیو. نو عرب قبائل را جمع شویو، پیغمبر علیہ السلام تا دا خندق دے غاڑا ولارو او دنن طرف تا پیغمبر علیہ السلام و مرگری ولارو. نو پا خندق خورا پوری وطی نشو، خود غش و باران شورو. نو دا ماسپخین منز پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام اونکڑے شو، لکه چې مخامخ کافران ولاړو او په غشو گزارونه پکول. ماسپخین منځ نشو، مازیګر منځ نشو، نه ماښام منځ نشو، نه ماسخوتن منځ د خپل ټیم نه ډیر رستو شو. نو دا څلور منځونه قضا شو. ماسخوتنې خو قضا نه دی، خو د خپل ټیم نه ډیر رستو شو. نو دے ٹیم قضا ہوئی. وی پیغمبر علیہ السلام پا دے باندے ڈیر زیاد خفا شو او خیری یو کڑی. وی دا دی کافرانو دا خدای پاک دا قبرون دا اور ندک کی. منگنے صلاة الوسطی قضا کر، دا مازیگر منزیرانا قضا کردی، دا دوی دا قبرون و کورون دی دا اور ندک شی. دا مازیگری منز پس پیغمبر علیہ السلام خفکانو کر، خصوصاً مازیگری پسی. حافظوا علی الصلوات، حفاظتو کے دا طول منزنو، والصلاة الوسطى، خصوصاً دا منزمی منز. وقوموا للہ قانتین، ادرے گے اللہ پاک تا پا ادب. قوموا للہ قانتین، اللہ تا پا ادب باندے ادرے گے. منز کوا پا عاجزے باندے ادرے گا. او که فرض کا خطروی دا دشمن نا خطر دا او باقاعدہ رکوع سجدہ نشکولے، نو پا ولاڑے باندے پا دے خپل خپو دے ولاڑ یا دشمن تا مخامخ او پا اشارہ باندے منز کوا. پا اشارہ دا رکوع دا پارا دا سجدے دا پارا اشارہ کوا او منزو کا. یا پسورلے باندے سوریا، پسورلے سوریا او منز پا اشارہ باندے کوا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس کچر تاسو یریگے دا دشمن یرلا. فرجالا نو پس پیادہ منزو کا، پخپو پولاڑی منزو کا. او رکبانا یا پس ورلے سور منزو کا. پروانہ منز کی چتا پیادہ گرزیو منز کے، نا پخپو بولاڑی. فرجالا پس پولاڑی منزو کا، او رکبانا یا پس ورلے سور منزو کا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس ہر کلچ تاسو پا امن شے دا دشمن خطر ختم شی. فَذْكُرُوا اللَّهَ پس یادوے اللہ پاک لرا، کما علمکم سنگ چی تعلیم در کردے تاسو تا. مخ چی دا مانز تعلیم در کردے پا اق طریقے بانی منزو کے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یادوے اللہ لرا، کما علمکم سنگ چی تعلیم در کردے تاسو تا ما دا اغس لم تکونو تعلمون چی تاسو پوئی دینا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، سڑے چی مرشی او خدا پاتی شی،
نو زمان جاہلیت کے د ښځې عدت یو کالو، عدت الوفات یو کال. نو زمان شریعت اسلامی چی شروع شو نو ہمیں یو کال عدت الوفات برقرار ساتا، او بیا دا یو کال والا حکم منسوخ شو او سلور میاشت او لس رضی عدت الوفات مقرر شو. مخ کی آیات تیر شوی دی یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10 پنازلی دلو که دغه آیات رستو دی او دا موجوده مخ تا آیات چی دی نو دا مخ کی دی او پا ترتیب کے آغا آیات مخ کے لگے دلی دی او دا آیات رست لگے دلی دی. نو دا آیات منسوخ شو پا آغا مخینی آیات بانے یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10 دا ناسخ شو او دا مخ تا آیات چی دی دا یو کال لپارا دا منسوخ شو. دا جاہلیت دا زمانے یو کال عدت الوفات دیر سختو چی کم خدا با کنڈ شلا نو پا کور کی یو ورکوٹ کوٹا گے بے والا جوڑا کرے وا او پا آغی کوٹا گے کے بے غد ننکلا نو یو کال با پا دغی وڑا کوٹا گے کے دننا دغا زنانا پرتوا او 10 ماہ طول با پا دغی کوٹا گے کیو خوراک با پا دغی کوٹا گے کیو او دی کوٹا گے نوتل حرام. دا جاہلیت پا زمانہ کی دا دی کوٹے نوتل دا پہ حرام پابندی وا او خوراک بے دا سے ورکو لکه بعد خانانو چی سپو دا پارا وڑا کوٹا گے جوڑا کری وی او کوٹا گے پا ورکی و تا ڈوڑے ورو غردی نا غسپی یو خوری یا پا یو لوخی کی والا اوبو ورکی مخیتے و تکیری اگے اس کی بس. نو دا قشانتے دی کنڈ زنانا دا پارا دا لر نبی وطا خوراک سکاک ورغرزو او دا با بہر را وطلنا نو پا یو کال کی دا دی بدن با دا خیرو ڈک پک دا سپگو ڈکا بشولا بدن بے دا قشانتے سخا پسخا او دا سماتم دغلتا او خوراک سکاکم پا دا وڑا کوٹا گئے کی چکے کے بندہ نو چه کل کال با پورا شو نو بیا بے دا دغی کوٹا گئے وروتا لرکو دا بے را اوستلا نو یو زناور بے مخت تا ادرو لکه خر بے ادرو نو دا زنانا چه براوتلا دیل بے پچی ورکڑیوی نو اغا پچی بے یو پچ بے غرزول مختا او قدمون بے اغشتل او بیا با دغی ساروی پوری بے زان امگو دا دوی عقیده داوا چه دا ساروی سپیر شو نو دا دوی دا عقیده مطابق ساروی با مر شو دا خذ با عدت تیر شو دا دومر سختی دا با جاہلانو کولا شریعت پہ دا پابندی طول ختم کرلا چه خذ پخپل دا خاون پر ایکور کی دی گرزی را گرزی که دا غسل ضرورتی نو غسل لکی او دس چاردام بکی منز بکی ہاں ڈول ڈال بنکی دویم وعدت بزان جوڑی نا خشتل ڈول جامع بنا گندی سر سن بنکی نکریز رانجو تیل وغیرہ دا دے نہ استعمالی نور دا بدن حفاظت و صفائی دے کئی او دا کور با اوزینا غم خادیل بزینا او کال چری ناغیم والا ختم کر سلور میاشتے اللہ سر دے کر کال عدت الوفات ختم شو او دا غیب پا زیبان دے سلور میاشتے اللہ سر دے. والذین یتوفون منکم اغا کسان چی لتاسو نوفات چی ویذرون ازواجا او بیبیان پریگ دی وصیتا لازواجهم نو پدے سلو باندے لازم دی وصیت لازواجهم دخپلو بیبیانو دا پارا دا میراث آیاتنا پخوا چی نازل نو نو اغا وقت چی سڑے با مڑکے دا وصیت پہ لازمو
چې مور له به څومره حصه ورکې، پلار له څومره ورکې، ښځې له څه ورکې، بچو له څه ورکې، وصیت وکړه. نو د میراث په آیاتونو باندې هغه وصیت منسوخ شو. چونکې دغه ورځو کې د ښځې دپاره څه میراث وغیره نو سړي ته حکم وشو چې ته د ښځې دپاره د 1 کال نان نفقې وصیت وارثانو ته وکړه. وصیتا لازواجهم، په دې سړو لازم دی وصیت د 1 کال دپاره د خپلو بیبیانو دپاره متاعا الی الحول، پیدا ورکول تر 1 کال پورې، غیر اخراج چې د کوره به اوباسي نه. 1 کال دپاره نان نفقه وی او په کور کې اوسېدل وی. نو دا ښځه به د دې نه فایده اخلي، خو د کوره به اوځي نه، غیر اخراج، بغیر د ایستلو د کور نه. چې عدت پوره شي یا د دې زنانه حملو او حمل پیدا شو، نو که بیا په خپله وتله نو اودیږي. فإن خرجن فلا جناح علیکم، دا عدت تیریدو نه پس که دا زنانه په خپله باندې اوځي، فلا جناح علیکم، پس په تاسو باندې ګناه نشته دی. واکدارانو ته الله وایي په تاسو باندې ګناه نشته دی. فیما په هغه څه کې فعلنا چې دا بیبیانې څه کوي، فی انفسهن په خپلو ځانونو کې، من معروف د شریعت د قانون مطابق. چې عدت تیر شي او بیا څه ډول ډال کوي اوځي، نو بیا په تاسو باندې ګناه نشته. او چې عدت تیر نه دی او خلاف شریعت ډول ډال کوي، په واکدارو باندې ګناه شته، منې دی کی. والله عزیز حکیم، اللہ زبردست و حکمت والا دے. وللمطلقات متاع بالمعروف، اس دا عامو طلاق کړی شو ښځو دپاره متاع بالمعروف، پیدا ورکول په نیکه طریقه باندې. وللمطلقات طلاق ورکړی شو بیبیانو دپاره متاع، پیدا ورکول بالمعروف په نیکه طریقې باندې، د قیدې موافق پیدا ورته ورسوه. حقا علی المتقین، دا لازم دی په متقیانو باندې، دا امر استحبابی دی. یو سړی ښځې له طلاق ورکي نو څه ناڅه فایده دې ورته ورسوي، لکه جوړه جامې وله والي یا نغد پیسې وله ورکي. کذلک یبین الله لکم آیاته، کذالک هم دارنگے یبین اللہ، اللہ پاک بیانی، لکم تاسو تا آیاته خپل آیاتنا، لعلکم تعقلون، دے لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.